د فیسبوک نه تاسو اوس ښه په اسانۍ سره روپۍ ګټلی شئ، په هغې کې فالو ورته ضرورت نشته، خو که تاسو تصویر ورخېجوئ، ویډیو ورخېجوئ، که دغه شانتې سټوري ورخېجوئ، که هر قسمه پوسټ ورخېجوئ، د هغې نه تاسو روپۍ ګټلی شئ. نن سبا یو څو کسان دي دا قسمه پوسټونه کوي، اکثر خپل سکرین شاټ چې دی دا هم لګولی، یا د بل کس سکرین شاټ یې راغستی، په هغې کې ډالر هم تاسو ته ښایي، خو خالي چې دی خپل ویوز چې دي دا سیلی او تاسو ته فالو ورته ضرورت نشته، خو تاسو د فیسبوک نه روپۍ ګټلی شئ. او فالوور د هغو سیوی اکثر ځینې کسان دي دا تپوس هم کوي چې په پاکستان کې دا نه دی او د دې لپاره کم قسمه کار وکړو. نو یو د پښتنو نه چې دی که نه پښتنو نه، نو د دې نه چې تاسو به ګیله نه کوئ، ځکه په پښتنو کې دا کارونه دي چې هغه تاسو ته د مونټایزیشن طریقې چې دي د دې لپاره هم کلاسونه الي، که د ټیک ټاک مونټایزیشن د دې لپاره هم کلاسونه الي، دا به تاسو انډین ونی نه، دا به خالي تاسو په پښتنو کې چې زیات پی نه. په پنجابیانو کې که چېرته یو نیم کس هغه به دغه کار کوي، په پښتنو کې زیات کسان چې دا راوتلي دي ځایونه یې کولاو کړي دي او یاره زموږ سره کلاسونه والئ چې موږ دغه طریقې تاسو ته وښیو. نو تاسو د دغه استاد نه تپوس وکړه، وایي تا چې دا زده کولو تا د دې لپاره کلاسونه اخیستي دي، د دې لپاره کلاسونه نه دي اخیستي. نو ستاسو نه ذهني مریضان چې دي دا جوړئ. بل لا چې تاسو دغه کوئ فیسبوک استعمالوئ، که ټیک ټاک استعمالوئ، که هر قسمه سوشل میډیا استعمالوئ، تاسو یې د هغې نه روپۍ وګټو، نو د هغې لپاره کسانو ته ضرورت دی چې هغه ستاسو پوسټ چې دی دا وکتي. چې ستاسو پوسټ نه کتلی کېږي نو تاسو ته روپۍ چې دی دا نشي میلاویدلی. او د هغه پوسټونه تاسو وګورئ، د کسانو ځینې کسان به پیژني دغه کسان چې هغه دا وایي چې فالو ورته هم ضرورت نشته. نو چې فالو ورته ضرورت نشته، ستا ویوز نه راځي، نو ته روپۍ د څه نه ګټئ؟ دا خو په ویوز باندې راځي. ستاسو په ویډیو کې کوم اشتهار راځي د هغه اشتهار نه چې دی تاسو ته روپۍ میلاویږي. یا کوم کسانو کلاسونه اخیستي د دې خپل استاد نه، تاسو دغه تپوس وکئ چې تا د دې لپاره داسې کلاسونه اخیستو چې تا د خپل فیسبوک پیج مونټایز کړی دی، یا تا د خپل یوټیوب مونټایز کړی، یا د خپل ټیک ټاک چې دی دا مونټایز کړی. تاسو خپلو روپو له چې دی خپې ګورئ او خپل ځان چې دی دا په خپله خرابوئ. دا هر سره چې دي دا انلاین پرته دي. که یو مسله راته راشي د هغې دپاره چې دی تاسو تپوس کولی شئ، د هر یو کس نه چې دی تپوس کولی شئ، د هغه فیس ورکوئ، که 1000 روپۍ الي، که 2000 روپۍ الي، هغه تاسو ورکوئ، زما دا کار چې دی دا وکئ. خو کلاسونه چې دی د دې دپاره مه اخلئ، دا هر سره چې دي دا په فیسبوک کې پراته دي، ښه ښکلي په یوټیوب کې پراته دي، په ټیک ټاک کې پراته دي. هلته سرچ کوئ، د هغې نه یې راوکاږئ او مخکې چې دی تاسو تللی شئ، تاسو د دې شیزونو نه روپۍ ګټلی شئ. خو داسې شارټ کاټ نشته چې تاسو راشئ او په یوه میاشت کې چې دی تاسو روپۍ وګټئ. داسې ما ته یو کس وښیه او زما سره دا چیلنج کړي دي چې دی تاله په میاشت کې یا په 2 میاشتو کې چې دی تاله روپۍ راوکاږي. زما سره پیجونه دي او زما سره دغه وکړي، او دي چې تاسو ته کم پوسټونه ښایي چې 3 لکه 4 لکه زما مونټایز پیجونه دي، هغې نه دې ماله دی دغه روپۍ چې دی دا راوکاږي په 2 نمبر باندې، نه په اوریجنل باندې. زه چې په اوریجنل لګیم ده، خو 2 نمبر تاسو ته ښایي چې په 2 نمبر باندې روپۍ نه ګټلی کېږي، هغه کمتر کسان ګټي او د څه وخته پر به یې ګټي، په اخره کې بیا هم د هغو دغه اکاونټونه چې دي دا به بندېږي. نو د ذهن نه دغه خبرې وکاږئ او د هغو سکرین شاټو ته چې دی دا مه ګورئ. ځینې کسانو چې دی پیک جوړ کړي، یا یې د بل کس راغستي، یا پکې د هر سره لیکلي، هغه تاسو ته ښایي او ستاسو نه ذهني مریضان چې دی دا جوړئ. زه تاسو ته په هره ویډیو کوم چې دا ستاسو نه ذهني مریضان جوړئ او تاسو ته پردې ویډیوګان نه هغه ورخېجوئ، د هغې نه تاسو روپۍ ګټلی شئ. په پردو ویډیوګانو کې روپۍ دي، نو دوی به خپلې ویډیوګان چې دی دا به نه ورخېجول.